عزتمنو علي شذیر 007 د پلار د قاتلانو په باره کې ټول حقیقت ښکاره کړ او ټول قاتلان وښودل. اعظم مینوله موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکم، تاسو کو چیرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسره د ټلې نشاني وهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو علي شاه 007 پلار داود شاه باندې د بیګا د شپې حمله شوې ده، خو عزتمنو دا تر اوسه پورې بېهوشه دی، په هسپتال کې پروت دی. چې سهار علي شاه 007 او سنن شاه ورغلي او یوه وړه غوندې ویډیو خو یې کړې وه او په سرو سترګو باندې جارر ویل ده چې زموږ دغه قاتلان دي. مینوالو هغوی ټول حقیقت ښکاره کړو او ټول قاتلان وښودل چې یو عزتمنو یوه دعوی په صدر اکبر خان باندې وکړه، دویمه دعوی په جان حبیب باندې وکړه. مینوالو دریمه دعوی چې دنو عزتمنو په زیارت ګل باندې وکړه چې نه پوهېږي مینوالو چې دغه کسانو نو په جان داود شاه باندې اخر ولې ډزې وکړه او اخر ولې ایښتو. خو مینوالو په دوی باندې دعوه شوې ده، تر اوسه پورې حقیقت مخې ته نه دی راغلی، خو چېرې دوی رښتیا په دوی باندې ډزې کړي دي او که نه دا خبرونه دروغ دي. خو مینوالو د علي شاه او د سنن شاه د خولې همدغه وینا ده چې دغه درې کسان د داود شاه قاتلان دي. دوی ځکه چې د اکبر خان ورته ټلیفون کړی چې اکبر خان د ټلیفون وکړو نو دا یې بهر ته ویښتو او ډزې شوې. د دغه ډزو په دوران کې دا ولګېدلو. الله تعالی د خپلو بچو دپاره روغ جوړ کړي، ځکه عزتمنو چې سړی څومره بچي خو د بچو د برکته عزتمنو دوی ته الله تعالی رزق هم ورکوي او الله تعالی وله ژوند هم وله ورکوي. اوس عزتمنو سنن شاه وایي چې د خپلو بچو دپاره د الله تعالی دا روغ جوړ کړي. مینوال دا یو مسلمان دی، په دواګانو کې یاد وساتئ، ځکه عزتمنو چې بېګا شپې د ده د مرګ خبر خور شوی، ځکه عزتمنو چې دا ډېره سختو تر اوسه پورې په هوښ کې نه دی راغلی. بیګا بې معمولي غوندې ساه واخیسته او واپس بېهوشه شولو. اوس عزتمنو ویل کېږي چې دله به الله تعالی ژوند ورکړي، خو ټیم به پرې لګي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در